اسلامي ضلع بونیر مشرانو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. تر ټولو لومړی زه تاسو شکریا ادا کوم ساتي حضراتو او د دې نه پس په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کوم چې بونیر او جماعت اسلامي د لازم او ملزوم دي او د بونیر ترقی د جماعت اسلامي دویم نوم دی. دا بونیر په 1990 کې کزله شوې ده د مرحوم حاجی فضل رازق صاحب د بغیان صاحب او د مرحوم حبیب الرحمن خان په کوششونو باندې الحمدلله. د دې نه پس که په دې بونیر کې څومره ترقۍ کارونه شوي دي، که دلته یونیورسټي راغلي ده، که د کالجونو جال خور شوی دی، که د هسپتالونه جوړ شوي دي، که سړکونو جال خور شوی دی، که دلته فرض که د بجلۍ کار شوی دی، که د اوبو کار شوی، که هر څومره ترقۍ نوم او نشان دی الحمدلله په فخر سره وایو چې دا سابق سپیکر بغجان صاحب او سابق منسټر حبیب الرحمن خان په کوششونو باندې شوې ده. د دې نه علاوه که په دې ضلع بونیر کې څومره ستړي راغلي دي، دا د آی ډي پي شپ راغلي دي، که زلزلې راغلي دي، که سیلاب راغلي دي، که ایون دا د کرونا وایرس راغلی دي، په هغې کې جماعت اسلامي د خدمت فاونډیشن د هغې ټول کارکنان هغې هلې ځلې کړي دي، هغې د خلکو سره په فوډ پیکیج په صورت کې، د ادویاتو په صورت کې، د مختلف وسایلو په صورت کې د عوامو سره تعاون کړی، امداد کړی. د دې بونیر د عوامو سره اوږه په اوږه د هغې په ټولو ستړو په درنو کې ولاړ دی. زه په دې باندې د جماعت اسلامي ټول قیادت ته خراج تحسین پیش کوم چې د عوامو ښه خدمت په هر وخت کې کړی دی. د دې نه پس په دې وخت کې چې د 2018 د الیکشن نه پس دلته د پی ټي آی په صورت کې یو داسې سونامي راله چې هغه سونامي یوازې د بونیر د بدنامۍ نه بلکې د ټول ملک د بدنامۍ، د ټول ملک د عوامو د تباهۍ او د بربادۍ پیغام راوړی دی. دلته داسې د ګرانۍ یو سیلاب راغلی دی او ورځ په ورځ راځي چې د هغې د ختمېدو، د هغې د رکاوېدو او د نوم و نشان نشته. یو ګراني هغې زخمونه له ښېګونه نه نیولې چې بل نوې داسې بم پرې راپرېږدي چې د خلکو هغه وار پار خطا کړي. پټرول ګران دي، اوړه ګران دي، چیني ګرانه ده، غوړي ګران دي، بلکې د اشیای ضرور چې څومره څیزونه دي، بمای ګیس دا هر څه د ټول انتهایي ورځ په ورځ ګرانېږي او د خلکو بل طرف ته توان ځکه ختم شو چې د هغې دپاره روزګار یې ختم کړو، د هغې دپاره چې کوم د انکم سورسز ذرایع هغه ختم شول. د بار ملک سره زموږ هغه چې کوم معاهدات او د هغې سره کوم تعاون دی خارجه پالیسي پای کې ناکام شوه او د بونیر خو زیات آمدن چې هغه د بار نو هغه بار ذرایع متاثره شوي دي. ټول ملک او خصوصا زموږ ضلع بونیر ډېر زیات په یو بد صورتحال کې دی. د پی ټي آی د هغې حکومت ته خراب منیجمنټ، د خراب ټیم د لاسه بالکل تباهۍ په غاړه باندې ولاړ دی. په دې حالت کې بلدیاتي الیکشن راغی. بلدیاتي الیکشن چې دا په کار خو دا و چې دا نه 2.5 کاله مخکې شوی، خو دلته پی ټي آی د خپل واک او د اختیار د جاري ساتلو لپاره او د بلدیاتو فنډ هم د ایم پي او د ایم ان اے د اختیارات د لاندې ساتلو لپاره عوامو د عوام په نچلي سطح باندې قیادت هغه د دې نه محروم کو او هغه ځان له چا له هینډ پمپ کړی او چا لکه کوڅه کړې ده. نو په دې بنیاد باندې چې هغه بلدیات الیکشن نه کوو او د ډیلې کوله. بهرحال موږ د های کورټ شکریه ادا کوو، د الیکشن کمیشن شکریه ادا کوو چې هغې پې په زور سره عملاً وکړه او د هغې تاریخ یې اناونس کو. او اوس هم زموږ سره خطره ده چې کسی بھی وخت پی ټي آی چې خپل صورتحال ته کم ګوري د هغې نه د تېښتې لارې ګوري، کله وي سپریم کورټ ته ځو، کله وي دا کوو، کله وي هغه کوو. بهرحال په دې حالاتو کې جماعت اسلامي د عوامو د نمایندګۍ حق ادا کو. د ټول نه لومبې موږ د بونیر د 6 تحصیلونو لپاره امیدواران اناونس کړل او الحمدلله په ټول ضلع بونیر کې په زبردست خوشحالۍ اظهار شوی دی. زموږ په ټول کارکنانو کې یو زبردست انشاءالله د هغې یو اعتماد دی او د هغې یو یکسویي ده او د هغې په بنیاد باندې ښکته ویلیج کونسلو ته هم او ښکته عام کونسلرانو او کارکنانو ته هم الحمدلله د هغې اثرات دي. او زموږ یقین دا دی چې جماعت اسلامي به د خپل ماضي په بنیاد باندې، د خپل بیداغ قیادت په بنیاد باندې او دلته د خپل ټیم ورک او د مخلص ټیم ورک په بنیاد باندې به انشاءالله دا بلدیاتي الیکشن په بهري مارجن سره انشاءالله ګټي او انشاءالله موږ به دې بونیر له بیا یو ځلې داسې قیادت ورکو چې هغه د بونیر د عوامو حقوق د هغې په درشل په دروازه باندې ورکړي او د بونیر د عوامو هغه کم مسایل او مشکلات دي هغه ټول مسایل او مشکلات دپاره هغه حل پیش کړو. الحمدلله موږ چې کوم قیادت پیش کړی دی هغه بېداغه قیادت دی، هغه د عوامو نه دی او د عوامو سره په ټول مسلو کې اوږه په اوږه ولاړ دي. د هغو د مسلو د حل لپاره یو ویژن لري، یو خیال لري، یو سوچ لري. او دې په مقابله کې پی ټي آی خو ټول قوم ته معلوم دی چې څومره مسلې دي، څومره ستړي دي، هغې راوستې دي
او نور حکومتونو چې سابق کم تیر شوي دي هغوی هم عوامو سره کم از کم د خیر پیغام نه دی ورکړی قوم له عوام له چېرته د ښېګړې پیغام نه دی ورکړی نو انشاءالله زموږ یقین دا دی چې عوام به د دې جماعت امیدوارانو سره اوږه په اوږه باندې ولاړ وي